زمونږ فقهاو یو مسله لیکلې ده چې چاته بیان کړي نو هغه خان دي. فقهاو یو مسله لیکلې ده، یو سړی ګډي واغسته فرض کا قربانۍ د پاره او هغه ګډ داغه نه رک شو، ګډ رک شو، چې ګډ رک شو هغه نه بعد هغه ځان له بل ګډ واغستو. اوس د قربانۍ تر ورځ پاتې ده، غنټه پاتې ده، 2 ورځې پاتې دي، هغه ډومبه ګډم راغی. اوس چې کوم کدا سړی چرې مالدار وي، صاحب نصاب وي، نو د چې کوم خوخي هغه دی حلال کی یو بالالي، او کده غریبي د بدواړه حلالي. هغه ما ته وی چې په دې غریب باندې دا دومره زور ولي، نو ما ورته دی غریب په ځان په خپل لازم کړي دا، په مالدار باندې وجوب دی یوه قرباني تر وکړه شو، هغه بل واغستا چې بل واغسته ډومبنه پیدا شو، نو په وجوب یو دی وجوب چرم نه دوکیږي. ځکه چې دغه کې یو روایت ته غالبا مشکات هم راغسته ده، حضرت علی رضی الله عنه هغه یو صحابي راغی، حضرت علی 2 قربانۍ کولې، هغه ورته وی سه بتا سو دا 2 قربانۍ ولې کوي؟ حضرت علی ورته په هر سړی یو قربانی ده، خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال په وخت کې ما ته وصیت کړو چې زما قربانی وکړ، نو دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کوم.